السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خصوصا د اختر په دې ډیرو لویو خوشحالو کې زه یو اهم پیغام تاسو ته وړاندې کوم. د ټولو نه اول خو ستاسو د ټولو عید الفطر چې کوم وړوکی اختر دی نو دا بار بار مبارک شي. او زما یو اهم پیغام هغه دا دی چې د خپل اختر په دې خوشحالو کې د فلسطین چې کوم مظلوم هغه ماشومان دي، کوم مظلوم بوډاګان دي، نارینه دي، زنانه دي، نو هغه مظلوم فلسطین هغه بچي تاسو هیر مکئ او هغه بچي په خپلو دعاګانو کې، هغه مجاهدین په خپلو دعاګانو کې تاسو یاد ساتئ او د هغې دپاره چې څومره ستاسو نه کېدلی شي نو مالی جانی هغه تعاون وکئ. د اسرائیل چې څومره پراډکټس دي، څومره څیزونه هغې جوړئ، نو په دې اختر کې د هغې استعمال هغه تاسو بند کئ او دا عزم او دا پخته اراده وکئ چې بیا دپاره هم د اسرائیل چې څومره پراډکټس دي، څومره څیزونه هغې جوړئ، نو د هغې د استعمال نه بایکاټ وکئ. دا به زمونږ ایمانی جذبه وي، دا به زمونږ د هغې سره اخوت وي، دا به زمونږ د هغې سره هغه یو شانوالی وي. بل مسلمان د مسلمان هغه رور دی او د دې د مسلمانانو د ټولو د هغې مثال هغه د یو جسم دی چې کله په جسم کې په یو ځای باندې تکلیف وي نو ټول جسم ته د هغې نه تکلیف وي. نو دغه شانتې تاسو کوشش وکئ زما چې څومره هغه فالورز دي، زما څومره هغه کتونکي دي، څومره زما هغه حلقه احباب دي، نو هغې ټولو ته دا عاجزانه هغه ریکویسټ دی، درخواست دی چې به تاسو د اسرائیل چې څومره پراډکټس دي د هغې نه بایکاټ وکئ او د خپل رونو مظلوم هغه فلسطینیانو سره هغه د اظهار یکجهتۍ د هغې اظهار وکئ. الله مو ښاد او آباد ساته، الله مو خوشحاله ساته، الله دې بار بار دا خوشحالیانې په موږ راولي، خو فلسطین مظلوم اولس هغه چرته هم هغه هیر نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.